ملګرو دا وخت یو ماشوم چې د کوټې د بلوچستان کوټ مخ ته ناست دی او دی دا پالش هم کوي، ګوټونه پالش کوي، دا ساجکان ژاولې هم خرڅوي، کلمان هم خرڅوي او دی په دا د خپل کور محنت مزدوري کوي او حلال رزق ځان ته ګټي او کور ته مور و پلار دپاره ګټه کوي. نو دا باران دی، دا د کوټه ښار که نن د ساره سې باران دی او دا شین یخ او په دغه هغه کې دی محنت مزدوري. بچی ستا نوم څه دی؟ مطلع. مطلع ستا کور چیرې دی؟ پاس کې. پاس کې دی. سهار څه ټیم دلې راځې؟ سهار په 10 بجې راځم، ماښام په 4 منټه ځم. 4 بجې ځې؟ 4 منټه. په 4 منټه کې ځې؟ نو بیا د سهار په چش کې دلې راځې او ماښام په چش کې ځې؟ ماښام هم په نوکل کې، سهار هم په نوکل کې. څو ګټې د ورځې؟ 300 400. 300 400 ماشاءالله، دا خو ډېر پیسې ګټې. ها بچی ته د ستا پلار ژوندی دی؟ هغه څه کار کوي؟ هغه مالټې خرڅوي. ښه دغه دی ته د مشر یې که د تا نور وروڼه شته که نه شته؟ اجا لږ کښېږده. ستا نور د تا نور وروڼه شته که نه شته مشران؟ مشران نشته، یو ډېر دی کله ما کوچنی ده خوند دی، بل نشته. نو په دا پیسو ته کور ساتې؟ ها؟ په دا پیسو کور ساتې؟ جالې دی که د کور ښه سکول وایه که نه وایه؟ سکول ته زما پلار نه یې ورچولی. ولې ول پیسې وګټه؟ ملګرو دغه بچیان او دا زموږ ستوي ماشومان دي، دا په دا شنه یخ کې په دا د کوټ په ښار کې او دا ته محنت مزدوري کوي، 100-200 روپۍ د ورځې ګټي او بیا کور ته دی دغه خپل کور ته ساتي. نو یقینا دا هم دا خواهش وي چې دی ښه تعلیم وکړي، ښه پیسې ډاکټر جوړ شي. بچیه که تا سکول وایي نو بیا به ستا د چیش خواهش و چې ته چیش د ځانه جوړ کړې؟ ډاکټر، انجینیر، پایلټ چیش د ځانه جوړوې؟ ها؟ زه له ځان څخه ډاکټر جوړوم. ډاکټر د ځانه جوړوې؟ شاباش